په غوسو شونډو د ترخو زهرو ګوټونه کوم. په غوسو شونډو د ترخو زهرو ګوټونه کوم. زمانه تښتي زه په مرګ پسې ګواښونه کوم. د مرګ په وخت کې مې هم شونډو له سندرې راځي. د مرګ په وخت کې مې هم شونډو له سندرې راځي. د بنګو بوټي یم په قبر هم ګلونه کوم. چې زما غږ اوري نو لار بدلوي کلي پرېږدي. چې زما غږ اوري نو لار بدلوي کلي پرېږدي. زه په هغوی پسې روان یم اوازونه کوم. ستا نه پخپله ستا د حال تپوس کولی نشم. ستا نه پخپله ستا د حال تپوس کولی نشم. نور د هر چا نه ستا په هکله تپوسونه کوم. خفه ترې زه یم پړ جانان دی خو دستور داسې دی. خفه ترې زه یم پړ جانان دی خو دستور داسې دی. مین پې زه یم نو زه به مینتونه کوم. د ځان دشمن شم د جانان سره پښتو کومه. د ځان دشمن شم د جانان سره پښتو کومه. ځان له پخپله په مری باندې زورونه کوم. تا ته د خپلې بې حسۍ پوره باور در کوم. تا ته د ځان د بې حسۍ پوره باور در کوم. تا را بخلو حادثو کې اتړونه کوم. شاهده دا زما د خپل اختیار خبره نه ده. شاهده دا زما د خپل اختیار خبره نه ده. زه به تر مرګه پورې ستا د ژوند غمونه کوم. ډېرو ګرانو خوږو قدرمنو السلام علیکم. غږ دا وخت تاسو اورئ د سنو اف ام ریډیو نیټورک 89.4 او د 96 نه پروګرام لفظونو کې عکسونه او زه د دغه پروګرام کوربه شاهد علي شاهد یم. زما لخوا مینه او مننه سلامونه نیکې هیلې او احترامات. باور لرم چې خوشحاله به یې. د ژوند په ښو صحتونو کې به یې. تېرې شپې ورځې به هم ښې تېرې شوې وي او د راتلونکي وخت دپاره هم ستاسو دپاره دعاګویو د خپل الله نه د خپل رب نه چې دغه را روانې ګړۍ را روانې لړۍ د وختونو چې کومې دي دغه هم حسینې بهترینې او مزېدارې تېرې شي. قدرمنو بالکل ستاسو دپاره دا پروګرام په دې شپه راوړمه لفظونو کې عکسونه. نور حکیم صاحب زمونږ پروډوسر دی زمونږ تکنیکي همکار دی. هغوی ته هم مننه وایم چې زما غږ تر تاسو پورې در رسوي او ستاسو ډېره مینه تر ما پورې راوړي. قدرمنو بالکل تاسو ته دا هم معلومه ده چې د دې دا پروګرام تاسو نیغ په نیغه کتلی شئ ګورئ د فیسبوک د لارې. څنګه چې د ریډیو د لارې تاسو ته غږ در رسي داسې د فیسبوک د لارې تاسو بالکل نیغ په نیغه کتلی شئ. او د هغې دپاره زمونږ درک دی سنو پښتونخوا دغه زمونږ د فیسبوک پیج دی. نو بالکل دا وخت هم تاسو مونږ نیغ په نیغه کتلی شئ لیدلی شئ او اورېدلی شئ. قدرمنو بالکل په دې شپه زه په دې پروګرام کې چې راځم نو ستاسو دپاره ناول راوړمه. خو چونکې مونږ چې کوم د ناول سلسله شروع کړې وه نو هغه ناول تېر ځل اختتام ته ورسېده سر ته ورسېده پای ته ورسېده. نو چونکې ما غوښتل چې کوم دا نننۍ شپه ده نو په دې هفته کې ما تاسو دپاره د ناول انتخاب نه دی کړی بلکې ما ویل چې دا نن شپه بل څه مضمون زه تاسو سره شریک کړم او ناول به انشاءالله چې بیا د را روانې هفتې نه شروع کوو انشاءالله. ځکه چې د بل ناول انتخاب کول دا هم ګران کار دی داسې ډایرکټ. نو ما د یو بل ناول انتخاب کړی دی یقینا به ډېر زبردست دی. دا ناول خو زموږ ځینې ملګرو اورېدلی او ځینې ملګرو نه و اورېدلی. هغه به انشاءالله چې چا نه وي اورېدلی او ډېره زبردسته د دې نه به هغه ناول انشاءالله چې ستاسو زیات خوښېږي کم چې ختم شو هغې ته به تاسو ته په انتظار کې زه ساتمه. خو زمونږ د ټلیفون شمېره هم تاسو ته زه وایم زه چې کله خپل مضمون ویم او د هغې نه واپس راشم نو تاسو سره به خبرې کوم. کم نثر مې تاسو دپاره راوړی دی 5254 یعنی 5254 دغه زمونږ د او په پښتو کې به هم درته ووایم 250 450 100 340 او 091 دغه زمونږ د پېښور سیمه ییز کوډ دی یعنې 091 5254 091 نو په دغې به بالکل تاسو زمونږ سره راځئ خپل غږ به شریکوئ.
د تیر ناول په حواله هم که څوک څه خبره کوي او که نه نور څه تجویز وي هغه به هم ستاسو اورو. خو دا وخت زما سره یو مضمون دی. دا مضمون چې دی نو دی کې بالکل ریالټي ده، د رښتیانو دی. کم ناول چې زه راوړم خو د یو شاعر د یو ادیب د هغه خیالي یو فرضي کیسه خو د دې معاشرې نه راغستې، اکثر د دې سره تړون خوري. کم چې را روان ناول زه تاسو سره شریکوم هغه هم یو ریلی د رښتیانو ناول دی، یو د چا د ژوند یو هیستري ده. او نن چې زه کم مضمون شریکوم صرف د نننۍ شپې دپاره، دا هم زمونږ یوې خور لیکلی دی، سمینه قادر. دا د پښتو ادب یو لوی نوم دی، د ادب یو پیژندلی نوم دی، او 4 کتابونه یې هم چاپ دي، ناول، نور نثر هم لیکي. د دې نه علاوه د ریډیو پاکستان سره ډېر موده کار کړی دی د ایز ا کمپیر په طور باندې، بلا موده خدمت کړی دی د خپلې ژبې. د هغې خور نوشابه بیبي د هغې مشرۍ خور ده، هغه هم یو لوی نوم دی، تاسو یې پیژنئ. د پی ټي وي په سکرین باندې تاسو ټولو لیدلې ده. څوک چې د ټي وي د سکرین سره وابسته دي، د هغې سره بلد دي، نو هغه به د نوشابې نوم، د هغې کردار، دا به د هغې په ذهن کې نقش وي، د هغې تصویر، هغه به د چا د زړونو نه، د ذهنونو نه خوا کېږي نه، ځکه چې هغې خپل یاد، هغې خپل کردار د پی ټي وي په سکرین داسې ښودلی دی چې هغې د خلکو په زړونو او په ذهنونو باندې راج کړی دی. خو د دغه خلکو یو طرف ته دای چې د خلکو په ذهنونو راج کوي او د ژوند مسلې د هر چا وي، خو بیا د ژوند مسلې چې د هغه د خلکو پټي وي، د خلکو نه صرف ظاهري چې کم شکل ښکاري نو هغه خلکو ته ښکاري. خلک وایي چې دا خلک ډېر په مزو کې دي، خو د هغه خلکو د ژوند نه خلک اله خبر شي چې هغوی ولولي، هغې سره کښېني، د هغې سټډي وکړي، د هغې په مزاج پوه شي. نو د هغې خور سمینه قادر چې د هغې کشرۍ خور ده، هغې د خپلې خور یعنې نوشابې بیبي په ژوند د هغې یو هسټري یې لیکلې ده، د هغې احوال، د هغې حالات یې لیکلي دي، او د دې نوم دی، د دې عنوان دی هغه. نو دی خو پکې سسپنس ساتلی دی په اخره کې چې دی نو ویلی دي چې یاره دا زه نوشابه یادوم، خو دا سسپنس زه نشم پټ ساتلی. د هغې وجه دا ده چې ما وی چې زه تاسو ته تعارف وکړم چې دا په څنګه په چا لیکلی شوی دی. نوشابه یو لوی نوم دی، نو د هغې باندې چې یو مضمون زه وایم په کار دا چې د هغې وضاحت زه وکړم چې دا په هغې لیکلی شوی دی. نو دا وایي چې نن مې بیا خیال د یو ځلنده شخصیت د خپل نن مې بیا خیال د یو مشهور ځلنده شخصیت د راتلونکي سبا، نن او پرون پر لور باندې حلوت کوي. هغه لا ډېره وړه وه، د 6 جومات طالب العلم وه، د ګوډیانو سره به په لوبو وه. نن یې خپلې ننځکې له تکه سره جوړه تیاره کړه، اگر چې د جامو ګنډلو په چل باندې صحیح پوهېده هم نه، خو د معصوم زړه ماشوم هنر یې په مینه کارولو. ستنتار په لاس به کله کله امي له هم خواله ورغله او پوښتنه به یې ترېنه وکړه، امي اوس څه وکړمه؟ هغې به ورته ګنده برابره کړه او ورته به یې وویل دا داسې ګنده که. د هغې جوړه خیر تیاره شوه او نن د ګوډۍ واده و. ملګرې راټولې شوې، ملګرو له یې د ډوډۍ بندوبست هم کړی و. هغه نن ډېره زیاته خفه وه، د ننځکې د جدایۍ حوصله په هغې کې بالکل نه وه. سترګې یې په ژړا تکې سرې وې، خاموشه د غم په زنګو زنګېدلې ناسته وه، او ملګرې یې هم غمجنې ناستې وې چې هغې ته یې کتل. د ژمي موسم و، امي به سم د ماښام نه د ماسخوتن دپاره روټۍ تیاروله. د روټۍ د خوړلو نه پس به ټول خپلو خپلو کټونو بسترو ته وختل، او مونږ چې به کله کله په خپلو بسترو کې سملاستو، نو ما به هغې ته د ښاپېرو، د دیوانو، د شهزادګانو کیسې شروع کړې، او زمونږ دغه پس پس چې به د داجي تر غوږو ورسېدله نو اواز به یې راکړه، وده شئ، سهار به سکول ته نه ځئ؟ ناوخته دی که نه؟
هم دغسې به زه او هغه د خوب په ورشو کې ورکې شو او کیسه به نیمګړې پاتې شوه. خو نن چې مونږ د ماښام روټۍ وخوړه نو یوه ترور مو راغله چې په رشته کې زمونږ لرې رشته داره وه، خو مونږ به ورته ترور بیبي وي. او زمونږ دغه ترور چې ده نو دغه ډېره مالداره وه. کله کله به یې چکر مونږ کرره لګوه. د امې د لاس کاوه به یې هم وڅکله، ګپ شپ به یې هم ولګوه او د هغې نه پس به بیا په خپل ګاډي کې واپس کور ته لاړه. اکثر به یې د ځان سره بچي هم راوستل، بچي یې هم واړه واړه وو. نن هم زمونږ دغه ترور راغله، خو یو خاص مقصد لا. امې لکه د نور کله په شان کاوه تیاره کړه او د چایو پیاله یعنې د کاوې پیاله په میز کېښوده او هغې هم لکه د نور کله په شان د کاوې پیالې ته لاس کول، لږه غونته کې امې ته نوره هم ورلنډه شوه او په رازدارانه انداز کې په غوږ کې امې ته څه خبره وکړه. د امې عمر هم دغه وخت تقریبا 13 کالو ته نږدې و. دا وایي چې دغه ټیم چې کله زمونږ دا ترور مونږ کره راغله نو دی د خپلې مور خبره کوي او دې ټیم کې د خپلې خور خبره پرېښوده. وایي چې دغه وخت کې زما د مور عمر 13 کالو ته نږدې و. وایي چې د هغې واده چې دی نو هغه هم زما د مور واده دا وي چې دا هم تقریبا چې په 10-11 کالو عمر کې شوی و او ډېره زر ولا یوه لور هم الله تعالی ورکړه د واده نه پس او بیا ته پوري ته ورغه لور وامغسته. نو دا وایي چې پته نه لګي چې په امې به څومره درد تیر شوي وي چې هغه وخت په هغې څنګه تیر شوي وي، ځکه چې کله اولاد د چا نه الله تعالی واخلي او بیا د غېږې ماشوم چې د مور د خوا نه جدا شي، اوف ښه ده چې هغه وخت کې زه نه ومه. کال پس یوه بله لور غیله الله تعالی ورکړه. د امې غېږه بیا یو ځل په یوې لور باندې ډکه شوه او د هغې د زیږون نه 3 کاله وروسته زه هم دنیا ته راغلمه. اوس د هغې عمر 12 کاله و او ترور بیبي نن د خپل لیورزي دپاره د هغې رشتې له راغلی وه، ځکه چې د ترور بیبي خپل بچي واړه وو او دا چې دی نو د خپل لیور د زوی دپاره د هغې رشتې له راغله. دا د عمر نه ډېره وړه وه، خو د کلي دود دستور دا و چې جینۍ به د 12 کالو نه اورېدو ته چا نه پرېښوده. سمدستي به ورپسې رشتې راتلل شروع شو. امي جان ډېر په یره امي جان داجي ته د ترور د راتللو مقصد ډېر په یره بیان کړ او داجي د دې خبره اورېدو سره سم ډېر غوسه شو او امي ته یې په قهرېدلي انداز سره وویل دا ماشومه له د واده ده، نیکبختې ته ګورې نه، دا خو لا پاکه ماشومه ده. خو ترور بیبي به نه کلاړېدله. وخت په وخت به د نورو رشته دارو زنانو سره بار بار راتلله. اخر داجي یې مجبوره کړ او داسې د شپږم جماعت طالب العلم په سره جوړه کې ناوې شوه او د لالي کور ته رخصت شوه. سموده خو ډېره په خنداګانو او په خوشحالو تېره شوه. وړه امې چې به کله وړه ناوې چې به کله د امې کور ته راغله نو د پړک پړک جامې به یې اغوستې وي او پرس په یې اوږې ته ځوړند کړی و. زه به هم د هغې د پړک پړک جوړې او د هغې د اوږې نه چې به کم پرس را ځوړند و نو هغې ته به زه ډېره وپسخېدمه. نو ما به د کپړې نه جوړه شوې بسته اوږې ته را ځوړنده کړه او هغې سره به مې سیالي کوله او دغه شان د هغې دنګ دنګ پیزار به مې پخپو کړ او ګرځېدم به ځان به مې ناوې ناوې کو. ژوند په نیلي سور لکه د هوا په شان روانو. د هغوی مالی حالات ډېر ښه نه وو. مالی حالات به د هغوی وخت په وخت خرابېدله. کالي پتري یې هم ټول خرڅ کړله. 2 کاله پس ول الله تعالی یو ښکلی زوی ورکړ. خو دا زوی لا د 2 کالو هم پوره شوی نه و چې الله په یوه بله خوشحالي راوسته، بل زوی والله هم ورکړ. اوس چې به کله هغه د امې کره راتلله نو مونږ به ورته سم ډېر خوشحالېدو
ځکه چې واړه دوه زامن به هم ورسره وو او امې به هم ورسره ډېره زیاته مینه کوله ده هغې سره او د هغې د بچو سره. د هغې اخراجات اوس نور هم زیات شو. داجي به اکثر سویمه په سویمه ته د خوراک څښاک څیزونه به یې ورله وړله او حوصله به یې ورله هم ورکوله، خو داسې به آخر تر کومې پورې کېدل. مجبوري ډېره بده بلا ده چې کله ډېره مجبوره شوه هغه، نو زموږ نه په پټه یې د کپړو سویټلو خرڅول او د بړستنو ګنډل او نور داسې د کور دننه چې کومه مزدوري وي نو هغه یې شروع کړه. خو د هغې مزدوري هم دونه نه وه چې ګنې په هغې به د بجلۍ بیلونه یا د کور کرایانې یا د ماشومانو خرچې ترسره کېدې پوره. هغې د واده نه پس خپل تعلیم هم د 10مه پورې وساته. 10م یې وکړ. د هغې نه پس یې ځای په ځای د نوکرۍ دپاره درخواستونه هم ورکړل، خو بدقسمتي چې یو ځل یې چاته مخه کړي نو بیا ترې مخ نه اړوي. داجي دا یو کار ډېر ښه وکړه چې هغلی الله دې وبخي، دا یو کار یې ډېر ښه کړی و په خپل ژوند چې هغې له خپل کور واغسته، نو لږه اسانتیا شوه ورته. اوس دا ماته نه ده معلومه چې هغې ته د ټي وي او ریډیو دا لاره چا وښوله، خو اوس به هغې خپل ماشومان امې ته پرېښودل او هغې به د ټلویزیون او ریډیو ډیوټیانې کولې. بچي ورله هم داجي په سکول کې داخل کړله او دغسې د هغې د کور حالات ورو ورو په سمېدو شو. زمونږ د کور په انګړ کې هم د دې دوو توتیانو چغار زمونږ په ژوند کې ښکلا راوسته او یوه مثبته مشغوله الله تعالی مونږ راوسته او په مونږ یې راپرزو کړه. ما به ورله ښکلې ښکلې جامې جوړولې وي ځکه چې خورینه مو او ډېر راباندې ګران او ډېر سنبال به مې دغه دواړه توتیان ساتل. اوس زه په خپله هم په 9م جومات کې وم او زما د تپوس او د رشتې دپاره به هم ډېرې پوښتنې کېدې، رشتې به راتلې. په دغه تلونکو راتلونکو خلکو کې اخر یوه کورنۍ مې د امې خوښه شوه او د مشرانو د مشاورت نه پس هغوی سره ما ته هم چې کله دغه مشورې وشوې نو ما ته هم د ناویتوب سره جوړه را په غاړه شوه. زه د واده نه پس ډېره لرې لاړم او دومره لرې لاړم چې د خپلې کورنۍ د خیر خبر نه به هم نه خبرېدم، خو بس زه ژوند و روان و. ما خبره د هغې کوله، هغې ډېر زیات تکلیفونه او سختې برداشت کړې، خو اوس په هر څه پوهه شوه، د کور په کار کې ماهره شوه، د ځان پروا یې بیخي نه کوله او په دغه هڅه کې وه چې د کور حالات به څنګه راسمېږي، څنګه به ټیک کېږي. د هغې خوی ډېر زیات تریخ و، که چا به ورسره څه خبره کوله نو هم ډېره په یره به یې ورسره کوله. دې نه بغیر د کور په کارونو هم ډېره ښه پوهه وه او هر یو کار به یې ډېر په مهارت سره کوه. د صفایي خو به یې ډېر زیات خیال ساته او لوښي به یې داسې وینځل لکه چې اوس چا د بازار نه نوي راوړي دي چې کتل به دې ورته، او په غوسه کې خو داسې وه لکه چې مچی، او اکثر به زه د هغې د غوسې نښه ومه. خپله به یې کوله او د بل چا خبرې ته به یې اډو غږ نه کېښوده. په وړوکوالي به یې د چم محلت ماشومان داسې وهله سمه جګړماره وه که نه چې څوک به ورته بیخي ټینګېدی نه شو، هغې به ترې واړه به ترې کور ته وتښتېدله او د کټونو د لاندې به ترې نه پټ شو، دا به ورپسې کور ته لاړه او د مور پلار په وړاندې به یې د کټونو د لاندې نه راوویستله او د هغوی په وړاندې به یې وډبول. مجال شته چې مور پلار به یې هم نه شو څه ویلی، ځکه چې هغوی ته هم پته وه چې یاره دا د خوی نه داسې ده، د هغې هم دغه جرت نه شو کولی چې خپل ماشومان یې د هغې نه خلاص کړي وو. د دغه ماشومانو په مور او پلار هم د هغې مچی پوره روب و. خلکو به یې ډېر خیال ساته. د هغې پیژنګلوس په میډیا، په ټلویزیون او ریډیو د یوې منلې شوې او وتلې فنکارې وه. د هر چا به دا خواهش و چې تصویرونه ورسره وباسي، ملاقاتونه ورسره وکړي، اټوګراف یې ترې واخلي،
خو د خپلو خپلوانو رویه ورسره اوس هم ډېره کمزورې وه. د هغې په حالاتو د هغې په بدو حالاتو د هغې سره هیڅ چا هم څه همدردي ونه کړله. البته په ډېرو ناوړو خرابو نومونو به یې یادوله. د ټولو خپلوانو او رشته دارانو دپاره دا د دلچسپۍ یوه غوره موضوع وه. د اردو ژبې یو شاعر نفس امبالوی وایي: ای میرے دوست میرے چار اگر میرے احباب نہ چھیڑتے تو میرے زخم بر گئے ہوتے. د وخت تیرېدو سره سره چې کله هغه په خپلو خپو ودرېدله او مضبوطه شوه، مجبورۍ یې ختمې شوې او د ژوند په خوشحالو پوهه شوه، نو خپل مشري زوی له یې واده وکړ. داسې یې د کور فکر لږ کم شو. خپل فن له یې نور زور ورکړ، نو کور یې جوړ کړ او ځمکې یې واغستې. اوس چې حالات یې لږ ښه شو، نو هغه خپلوان چې کومو خپلوانو به د هغې نه ډډه کوله او په ناوړو نومونو به یې یادوله، اوس یې ورسره لږه رابطه ښه شوه او تعلق ورسره ساتي. خو هغې په دې ټولو حالاتو ښه ژور نظر لره. دوستان او دشمنان یې ټول پیژندلي وو، ځکه به یې ډېر تګ راتګ د چا سره نه کوه. د زوی د واده یې 5-6 کاله وشو، خو د اولاد د نعمت نه محرومه دی. دم درخه او علاجونه یې ول ډېر زیات وکړل، خو د انګور غېږه یې ډکه نه شوه. د زوی حالات یې هم وخت په وخت خرابېدله، خو هېڅ په پته نه پوهېدل، د ښه والي په حالاتو باندې نه پوهېدل. اخر ډاکټرانو ورته دا سپېره خبر واوروه چې د ګردې دواړه پیل دي، او دغه خبر په هغې لکه د قیامت د خبر په شان لګېده. نن په ړومبي ځل په ژوند کې د هغې حوصله ماته شوه. هم دغه دوران کې چې یو طرف ته یې زوی ناجوړه و، نو هغه د یو ډرامې د ریکارډینګ په سلسله کې کراچۍ ته لاړه او غوښتلې شوه. هلته ورته 2 ورځې پس اطلاع میلاو شوه چې خاوند ته د هټ اټیک وشو. هغې چې دغه قیامت خیزه خبر واورېد، نو هر څه یې په ځای پرېښودل او واپس پېښور ته راغلله. خو افسوس چې هغه د ژوند ملګري بیخي یوازې پرېښوده او د تورو خاورو څادر یې واغوسته. اوس ورته دنیا ډېره بېمانې او ارزي ښکارېده. اگر چې دنیا ته ډېره زړه تنګې وه، خو د خپلو بچو دپاره یې یو ځل بیا همت وکړ. بې همته نه وه، غمجنه وه، خو څه موده پس یې بیا غیر ارادي طور د خپل فن میدان ته قدم پیل کړ. دغسې د وخت تېرېدو سره سره یې بلها ایوارډونه واغستل. صدارتي ایوارډ هم ورته د خپل فن په وجه میلاو شو. بل طرف ته د وخت تېرېدو سره سره یې د بچي په بیمارۍ کې نوره هم اضافه کېدله. وخت په وخت هغې د خپل بچي د ښه صحت دپاره خپل رب ته خوره وره جولۍ نیولې وه. ډاکټرانو سره هم په رابطه کې وه. منت او زاري یې وکړه. د خپلې ګردې د ورکولو تجویز یې هم وړاندې کړ. زه د هغې په دردېدل احساس خبر وم چې یوې مور ته ډاکټر د یو بچي د نه بچ کېدو خبره وکړي، چېرې د ده نور ژوند نشته. نو یاره تاسو سوچ وکړئ چې د هغې مور په زړه به څه تېرېږي. ډېرې په عاجزۍ د الله تعالی په در کې دعاګانې وکړې، اوښکې یې تویې کړې، ختمونه یې وکړل، جړاګانې یې وکړې، خو الله پاک ته داسې نه وه منظوره، بل څه ورته منظور و. چې کله د ډاکټرانو نه لاجوابه شوه، نو فوري طور یې پاسپورټ جوړ کړ او عربو ته یې د خانه کعبې د تلو اراده وکړه. عمره یې هم کوله او الله تعالی له په جرګت له د خپل بچي د دعا دپاره. دغه وخت کې زه هم د خپل وطن نه بهر وم. ایله نهمه ورځ مې وه چې د کور نه راته فون راغی چې هغه په زړه سوری شوه او په ناس ساتلي طوطي یې د لاسو نه والوته لاړه. دغه وخت د دغه خبر
اورېدو سره زه هم په ډېر لوی غم کې مبتلا شوم. پردی وطن، مسافري او بیا دومره د غم لوی خبر اورېدل او برداشت کول. هغه خو خپل رب ته په جرګه تلې وه. دې ابدي جدایه ته هغه کله جوړه وه. خو د رب په کارونو مونږ چېرته پوهېږو. الله په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي. دا ځل خو هغه بیخي بې حوصلې وه. د زوی په جنازه کې شریکه هم نه شوه، ځکه چې هغه خو عمرې له تلې وه. چې راغله نو هر وخت به د زوی قبر ته ناسته وه. خبرې به یې ورسره کولې، تلاوت به یې ورته کوه، هر وخت به یې ژړل. په خبرو کې یې تسلسل نه و، بې ترتیبه به لګیا وه. بس د ژوند سفر روان و. د خپل ځان نه بې پروا شوه. د خوراک څښاک نه یې لاس واغسته. بچو به ورله په زور خوراک ورکوه. خو هغه خلک څه وایي؟ وایي چې وخت لوی مرهم دی. هره سخته چې ده، نو دا د وخت تېرېدو سره په انسان کې د صبر ماده پیدا کړي. خو دا صبر چې راځي راځي، نو په بنده کې ډېر څه مات ګوټ کړي وي. او بیا باقي پاتې ژوند ټول د رنځ او د بیمارۍ وي، ټول د دوایانو په خوړلو کې تېر شي. ژوند که ښه وي او که بد وي، اخر تېر شي. وخت د چا انتظار نه کوي، مخ په وړاندې درومي. خو په یوه خبره خوشحاله یم چې نن سبا راته بیا په هغې کې د ژوند آثار په نظر راځي. اوس هغه د خپل لباس او پوشاک خیال ساتي، د خلکو سره ناسته پاسته هم کوي، د مینې ژبه پیژني. او د ټولو نه لوی او ښه خبره دا ده چې د خپل رب سره یې تړون کلک دی. دعا کومه چې راتلونکي وخت یې د نن نه نور هم ښه وي او لږ د سکون وي. ستاسو به هم یقین اوس شوي وي چې دا عظیمه فنکاره څوک وه. دا درنه پوښتنه ستاسو او زمونږ ویاړ، د پښتنو فخر او خوږه مېرمن نوشابه بیبي وه. قدرمنو، بلکل دغه د نوشابې په هکله، نوشابې بیبي په هکله هم د هغې خور سمینه قادر، ډېره محترمه سمینه قادر بیبي، چې هغې دغه مضمون لیکلی و، نو تاسو یقین وساتئ چې په دې مضمون کې به بیخي دروغ نه وي. ځکه چې زه هغه ډېره ښه پېژنم، د نږدې نه پېژنم. هغه ډېر زیات داسې ژوند تېروي چې کله هم چېرته ما د هغې د خولې نه داسې څه خبره نه ده اورېدلې. او هغه د خپل قلم سره انصاف کوي. د هغې نظمونه که ما کتلي دي، که تاسو د هغې نظمونه وکتل، ما کله کله شریک کړي هم دي د خپلو پروګرامونو نه، نو په هغې کې یو درد، په هغې کې یو ریالټي، په هغې کې یو ښکلی عکس هغه راوړي. هغه د خیال، د مضمون، د لفظونو او د تړون، د دغه ټول هر څه سره هغه انصاف کوي. په ډېر ښه ډول هغه یو پنپاره را جوړه کړي. همدغه وجه باندې هغه د خلکو زړونو ته اپیل کوي. څنګه چې د هغې په نظم کې رواني ده، خوږلت دی، رښتیاوالی دی، نزاکت دی، صداقت دی، نو دغه شان د هغې په نثر کې هم دغه ټولې خوبیانې موجود دي. هغه یو لیکواله هم ده، یوه کمپیره هم ده، او د کور میرمن هم ده، او د یو داسې کور سره تعلق ساتي چې د هغه کور تاسو وګورئ چې د هغې خور نوشابه بیبي په پوره دنیا کې د خلکو په زړونو راج کوي، په پوره پښتنو کې، بلکې یوازې په پښتنو کې نه، په اردو کې هم چې هغې په کومو ډرامو کې کار کړی دی، نو د هغې مثال نشته دی. دا ژوند چې دی، دا غربت، دا به در باندې ډېر څه وکړي. خو د الله په فضل سره هغې چې کم کار کړی دی، کم په کومه طریقه باندې هغې پیسې ګټلې دي د خپل کور، د خپلو بچو، د خپل ځان د ژوند د تېرولو دپاره، نو هغې یو صحیح لاره خوښه کړې ده، او د عزت لاره یې خوښه کړې ده. عزت ورته هم ملاو شوی دی، پیسه یې هم ګټلې ده، خو درد هم ورته ملاو شوی دی. دا بیله خبره ده چې د کور لور خور کړمیزه نه وي. په کور کې، په خاندان کې د خلکو د نظر نه خلک راغورځېږي، خو بهر د خلکو په زړونو هغه راج کوي، حکومت کوي، او دغه شان ژوند تېروي. نو قدرمنو، بلکل د دې نه پس به د تاسو سره په ټلیفون خبرې کوم. مضمون څنګه ستاسو خوښ شو، که خوښ نه شو، او یا که څوک
بل څه تجویز زمونږ سره مونږ ته راوړاندې کوي هغه به هم اورو ستاسو خبرې به اورو او نن ما ستاسو دپاره د ناول په ځای دغه مضمون راوړی او په دې مې یقین دی باور مې دی چې دغه به ستاسو خوښ شوي وي دې نه پس زه ټلیفون کال زه اخلم ټلیفون طرف ته ځمه 52 54 143 یو ملګری خو زمونږ د لاسو نه ډراپ شو د هغه ملګري لاین ډراپ شو بهرحال زه به ګورم چې اولنې خوش قسمته ملګری به زمونږ سره څوک وي او د ټلیفون چې کومه لیکه ده 091 250 450 143 نو ګورو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه کوي الحمدلله څوک خبر کوي جی دې چرات نه خبر کوي د چرات نه خپل نوم راته واخلې جی امداد الله جی څوک امداد الله امداد الله د موبایل د مایک لګ د خلې نه لري ونیسه نور خیری شکر الحمدلله اوس به د اواز سم راځي الله د غوړ پروګرام خجی سم اوردل جی جی او ناول مې اوردل او کال په نامه راوړل خجی او الله دې خلغو جی مننه مضمون دی خوښ شو نننی بالکل مې خوښ شو دمو ولا نو سبا دی بالکل او دغه د هغې د ژوند هسټري وه ډېر ښایسته کیسه وه جی 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 او همت نه دی بلل پکار همت پکې بالکل بس همت خو چې دی وبیلو نو ژوند دی وبیلو بس ژوند دی وبیلو همت بیخي نه دی بلل پکار صحیح دغه په هغې کې موږ ته دا سبق میلاویږي که نه چې هغې همت نه ډېره مننه امداد علي روره کور دی ودان د چراټ نو زموږ سره امداد ملګري ګورو بل ملګري به ګورو 52 السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی شاهد بھائی څنګه جوړې الحمدلله څوک خبرې کوي جی بس ورسک روډ نه محمد نواز خبرې کومه پیل ازل مې اتکال څه کو جی 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 چې دا خودکشي نه والا تر دې پورې خودکشي کې چې وم نمبر هغه 2023 کې استعمال الحمدلله دا ټول اورم دغه ناول نه تر دې وخته پورې ټول اوري دا غنه چې د دې مخکې ان شاء الله هغه صادر او د کونډه جنې و غیره دا پیغله بالکل دغه لومبني ناول دا ټیک خبره ډېر وخت زور دغه ما خاموش بس نن ما راشه ماته کنه نسیم ناول نشته بس خدي وکړه ګټ شه د دریاب په شان په شور خاموشي ماته کړه غم دې د سرتاج نشي په زور خاموشي ماته کړه او څنګه به جانانه احسان من ستا د راتلو نه یو ډېره موده پس دې د دې کور خاموشي ماته کړه نو ستا خاموشي ماتولو ته مونږ هرکلی وایو وروره خوشاله اوسې بس مونږ خو دلته دې کارخانو کې ورڅخه روډ باندې چوکیداري کوو نو بس یو تاسو ورو بس کله پکې نور حکیم صاحب دغه کوي نو واو کنه بالکل هغې پروګرام هم د اورېدو وي بالکل ټیک خبره د هغې کله نا کله دغه کوي نو صحیح خبره ده بس د هغه چا پروګرام بالکل اورېدل پکاري چې زه بس تاسو چې جون دې انشاءالله هر پروګرام خو ګانې مانې نه اورم یو خو صحیح مننه الله دې خوشحاله کړه کور دې ودان دا زمونږ سره د ورسک روډ نه نواز دته هم مننه وایو په اولني ځل یې کال وکړه بل ملګری ګورم السلام علیکم وعلیکم السلام شاید چې پروګرام کې په خیر اړ ستړی مشي ته په خیر علي جندات بچا ته په خیر علي ویما الله خو مې بدرنګ او خیر جوړ شکر الحمدلله تاسو خیر صحت خدي چې خیر وي نو حکیم صاحب څنګه دی نور حکیم صاحب هم خدي بالکل ناشتي ستا مونږ دې دا سره تاو کوي خنیا په کار دی راځي بس سلام را ورسېد وعلیکم سلام دا غوي د طرفه څنګه دی خو پروګرام دی اورید بالکل مې اورید خو مزیدار پروګرام او داخله کې په دیم ځل دی وګنه په نو شابه نه دلته خو ما په ولني ځل وی په ولني ځل دی اول دې ته دلته دی صحیح دلته خو بس شکر الحمدلله الله دې خوشاله کړه یاره ما ویلې دا ناول خو ډېر مزیدار تیر شو تاسو بل ناول هم دغه کو کنه ان شاء الله روان نه به شروع کوو زه بس ښه ده که نه بس ښه غوندې ناول روړه الله یې لره ان شاء الله ډېر ښه ناول مې را پیدا کړی د هغې نه به انشاءالله دغه ناول کې خو چې کوم بس لیکوال نه خو
یعنی بس له کیمرا غلو دین تاو پکې پورا کړو کنه څنګه کمې څنګه تاسو ماته دا کوچنی استاد دی بغیر واده پری خو دله خبري واده کړو کنه نه د کوچنی استاد خو بوډا و کنه دا غزوی چې دنه غله واده پکارو او د زوی واده یو شو دا خبره شي چې نو رکین چې پیو میټینګ کړی او درم پکې واده کړی نو خبره وکړه بس هغه بوډا و کنه غله چې دنه دا غزوی له واده پکارو او هغه د خپل زوی د واده خوشحالي ولیده او بالکل بشکه خو بالکل زوی سره ښه قرباني وکړو ښه بالکل غټ مصیبتونه په چې شو ځان دا مو په مننه کور دی ودان کور دی ودان دا زموږ سره جانداد بچا دا شای بالانا بل ملګری ګورو 52 السلام علیکم هلو قدرمنو بالکل چې کم ملګری زموږ سره خبرې نشي کولای دي بالکل کال نه ملاوي هغه ملګری دې موږ ته ټلیفون وکړي چې کم ملګری زموږ سره خبرې کولی شي او خبره را سره کوي السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی څنګه چل دی د الله احسان دې بالکل څو خبر کوي جی زه د شب قدر نه محمد علي خبرې کوم د شب قدر نه محمد علي صاحب په پروګرام کې په خیر علي وې مدرته ډیره مهرباني جی تاسو ته مهر کلی وای څنګه یې خیر دی الله دې خوشاله کړو زما په خیال چې په ولني ځل دې زما سره خبرې کیږي بالکل په ولوي زره بل ورځ مې ناول اورېدلې و نن مې دا تاسو دا مضمون اورېد ډیر مې خوښ شو مجبور شو بس رنګم دا تاوک صحیح نو بس مونږه کوشش کوو چې مونږ په خپل پروګرام کې هغه څه شامل کو کم چې د رښتیا سره بالکل ډیر نږدې وي او یا بالکل رښتیا وي نه بالکل رښتیا او ډیر ښه نه او دغه مضمون او زمونږ ډیر زیات خوښ شو نو شابه بي مونږ د ډیر وخت نه هغه ډرامې او دغه خبرې او د په مونږ خې لګې دی او زه حیران او ما چې دا به څوک کې دي چې اخره کې بس تاسو ویلې ما چې زبردست خبره ده نو تاسو پروګرامونه اورو چې خطو حال او دا مې ډیر زیات خوښ او دې ته په انتظار وم ټیک ده صحیح ده مننه نور څه خبره ډیره مننه کور دی ودان غواړو دا زموږ سره د شب قدر نه محمد علي ډیره مننه ورته بل ملګری ګورو السلام علیکم هلو بالکل زه نه پوهېږم چې د ځینې ملګرو اواز موږ ته نه رارسي او که څنګه کال میلاو شي اواز نه راځي بل ملګری ګورو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی شکر الحمدلله خورجان اواز بل ګرو چې تاسو خبر کوي تاسو خور خبرې کوم د خپل کور پروګرام اورو په شریکه او ډیر کولې لګي او خلګي صحیح ډیر مننه خورجانې سید الله الله پامان ډیر مننه قدرمنو بالکل 52 دغه د ټولو ملګرو ته السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم راته واخله کنه څوک خبرې کوي څوک ایاز د خزانه نه صحیح ډیر مننه ایاز ضرور په پروګرام کې په خیر علي صحیح زه ډیره مننه کور دی ودان بل ملګری ګورم 52 السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام د سپیس څنګه فرحت یم او فرحت مې پیژندې فرحت په طبيعت تور د باجوړ ګلنا جی بالکل تاسو څنګه صحت څنګه خیر دی الحمدلله شکر دې تاسو خیر الله دې پاتې کوم غواړي چې دغه رنګ راځي او لکه دغه خېټې چې موږ خلکو ته لکه چې دې داسې واحد چې تاسو د شنو کالو نو آیت ته ډیر نصیحت ملو شي عبرت ملو شي او کنه راغو زمونږ د نو خلکو نو اوریدونکو چې کوم دي نور چې کوم د مثلا د پاتې پوي کنه پاتې پوي پاتې خلک تاسو چې او په څنګه چې دای کوم ډیر د سخت او کړه او پریشانو مصیبتونو او غمونو تیر شوی دي
کله فن کار دي د ګلوکاران دي په ظاهر لکه بیمار د بیماری مرجوب د حساسات او ډیر پریشانه په ژوند کې راځي. صاحب شاه صابر یو شعر دی کنه پر هتر راغوي چې زری زری چې سحر ترسي نور ترسي ستوري د سختو نه تیریږي چې سحر ترسي. نو دا رښتیا خبره ده کنه او دی خبره مې تاسو ته کوله زما مطلب دا نو تاسو په خبره سم اول خبره ما کوي زما مطلب دا تاسو پروګرام د مرضیه پروګرام نه کوي. زما مطلب دا چې اول د کډیر او ډیر کنه وګړي او ناول ډیر وګړي په یو میاشت کې نه خد او بل دا چې په یو میاشت کې د سالون اتواري نو مال کته زما مطلب د خبرې دا چې نه ناول په نه کال کې د شروع شي لکه دغه یو کنه خو لکه دا یو میاشت دا خبرې څنګه وګړي وګ مې دی خو د ناول دا ورېدو خدا ورې دی لا نه خله بس خله چې کنه راځي روان افتی شروع شي زما مطلب کوم کالرانو کنه ای پکې نه شي نه وي ته نو نشتا لکه ترنم خلک په کې راغله ترنم به پکې لو کنه بیا انشاء الله چې پروګرام وخت دی چې د انشاء الله پکې راځي. زه ډیر مننه هغه د پر نور پروګرامونه شته کنه پر هترور د پر باسین سے پروګرام دی د نور ملګرو پروګرامونه شته نو د ایډي پروګرام دی هغه ته خلک راځي ترنمونه مرته کوي بل ملګری ګورو السلام علیکم. وعلیکم سلام شاهد بھائی څنګه ښه طبیعت مزاج وخت له خطرېږي د الله فضل دی بالکل تاسو خبر کوي زه ابراهیم خبرې کوم بر کمبر نه پروګرام خو بالکل د اسلامي کالج یونیورسيټي خپل سبق زده کړه پکې کېږي وستا سره ډېره مهرباني ډېره مننه خوشاله شي زمونږ مطلب هم دغه وی کنه چې را داسې معلومات انفارمیشن خلکو ته ورکو بالکل دغه اسلامي کالج یونیورسيټي غونډه کې بالکل داسې لکه څنګه کې خلک زده کړه کوي دا څه تم موږ سره د ذکر اخلو او عبرت اخلو او څه په عمل کوي بالکل مننه تاسو سلامت تاسو بالکل سپیشل سلام د الله په امان خوشاله شي ډیره مننه مهرباني دا زموږ سره د ابراهیم د جمرود نه ته هم مننه وای بل ملګری ګورو السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام څو خبر کوي نو الله دکاندار شپ قدر کانګړي کلینا د شپ قدر کانګړي د کانګړي پټس کې لاړې بټګراما څنګه وروره په پروګرام کې په خیرالي درته وایم الله دې خوشاله کړه الله دې آباد لاره بس پروګرام خو دې ورو ډیر مزیدار دی او دا بدرې دغه کوم لاسونه ستړي شو نه ملاوېدل خجی او نن بس ملو شو نو بس دا د قسمت خبره ده کنه ګوره قسمت پونه چې کله کولاوي بس غبیا کیږي کنه الته خلک ډیر دی نمبر یو دی او جی بالکل نو په دغه وجه باندې د الله فضل دی بالکل شکر الحمدلله دغه خو ډیر مزیدار ان شاء الله الله دې ژوند خوشاله درکړي خجی ډیره مننه الله دې خوشاله کړي دعا کوي مننه ډیره مهرباني زین الله دکاندار د شپ قدر کانګړي نه ګورو بل ملګری 5254 بالکل ما سره د ټلیفون د غستو د ملګرو د پر وخت لګ ډیر ځکه چې د ناول برخه خونن نو او 5254 السلام علیکم. وعلیکم سلام سرجی څنګه یې ښه برابر د الله فضل د کوم پر دې ور مې درو چرته نسوکه فاروق شاه خبره کوم د جمرود نه فاروق شاه ور په پروګرام کې په خیرالي درته یم الله دې ډېر عمر نصیب کا الله دې په عمر کې ډېر غړ برکت واچوه امين سره تاسو سرجی تاسو خې نور حکیم صاحب خدي بالکل د الله فضل دی خدي زم خې نور حکیم صاحب هم خدي الله خوشاله ساته سرجی تاسو پروګرامونه هو تقریبا چې زب تاور ما تقریبا د 2023 نه ها او چې کوم غتیر ناول چې کوم د کوشنی استاد بالکل ټول بخر ما بس باورې دي ما زه او دا زه خپل بچی د غرسره وکنه بس اورې دی بم صحیح ټیک او په پروګرام د مونږ ډیر او په خاموشه باندې ها دا ناول چې خپل کم خوند وا په خپل ځای ان شاء الله را روان ناول چې تاسو اوري هغه کې به تاسو معلومات ډیرو شي ذکر به ډیرو شي هغه ډیر خپل ناول دی هغه خپل دی ان شاء الله هغه به یې شي تاسو نه ان شاء الله سرجی چې کم مضمون دی را مخته کو نو په دې چې موږ دا ډېر غاټ معلومات راته دا غوښلو کنه او نوشاوه بي چې کم د پرېډو باندې خو موږ هغه به اورېدلې ځکه چې د ټي وي نه موږ دا محروم یو په خپل باندې کنه او ځکه چې په سترګو باندې دا نه بنا یې مکنه ها
او نور پروګرامونه بالکل ماشاءالله ډېر ښایسته دي او ډېر په مینه باندې موږ اورو. موږ ته نه ډېر هغه وکړه زده کړه وکړه. مننه ډېره مننه ډېره مننه. السلام کور علیکم. دې ودان کور دې ودان قدرمن بالکل دغه زموږ سره فاروق شاه ملګري و دا وایي چې د نابینا یم خو دې خلکو له الله تعالی ټیلنټ ورکړی وي او بالکل بل ملګري ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید صاحب شرافت خبرې کوم کو اټوټ باندې خېلونه شرافت وروره په پروګرام کې په خیر علي یم. ډېره مهرباني ډېره مننه او الله دې ډېر آباد او خوشاله ساته. تاسو پروګرامونه د 92 نه به ما اورېدو. خدای شته چې د ملګري رنګو کو ته وایي چې نن د معذور دغه لګې دی او د خپل امپلانټ ما بیسیک کلیئر کړو 2002 کې بعد غنه په زمان نظر خراب نه څه شي کړی دی ما بیسیک کلیئر کړو بعد غنه پس ماشاءالله غنه پس او جی بس او دا ځنې ملګرو ته داسې کېږي که نه الله دې رحم وکړي او رب نه ډېر یو راځي یو صاحب ستا په خبرو کې هغې نه بغیر الله جل شانه په دې ژبه کې چې د یو سړي لذت او یو خوند کېږي که نه نو هغه بس د الله د طرفه یو انعام وي که نه. ستاسو په دې خبرو کې خدای شته چې ښکاره صفت ده چې خوند نه کړي خو مطلب دا دی چې یو خوند دی پکې ځان لکه ته یو عام خبر هم کې که نه نو هغه د سړي زړه ته کوزېږي او زموږ نه دی موږ دغه وایو چې یاره مطلب ته بعضې ټایم کې خبرې کېدي ستا هغه خبرې دغه کې نه دي دي به خبره لکه دا ستاسو د دغه مقصد هم دا دی چې موږ د دې نه لکه عبرت اوچت کړو. زه خپل ځاني لکه په ما تیاره ده که نه لکه د الله فضل رحم دی که ما ته څوک وي زیاته سته نه تنګي زه وایم زه خو بیا د الله نه زیات شکر ادا کوم د دې نورو بندګانو د الله شکر به زیات ادا کوم زما زړه ښه دی او که به د الله خو زه د سترګو ګناه نه بچ کړی یم که نه او بس روغ حال باندې شکر وکړي دي الله نه یې غوښتي الله به صحت روغ پیدا کړي که نه نو ژوند سره انسان باندې هر رنګه تکالیف راځي هر رنګه مصیبت راځي او په هر حال کې د الله شکر ادا کول پکار دی. بالکل دا صحیح خبره ده. د شکر سره الله تعالی نعمتونه زیاتوي او د ناشکرۍ سره الله تعالی نعمتونه اخلي د خلکو نه. الله 370 ځل نمیزات رسول الله صلی مبارک خو کې لیدل او الله جل شانو بس ډېر غیرتی بچا دی په خپل غیرتی باندې دا څونه غټه خبره ده. د دې لپاره خلک خانه کعبه ته لاړ شي چې د الله پیغمبر په خوب کې وینم واغې و نه ویني او تاسو مره پیری لیدلې د مستانه لوی خوشبخت څوک دی بل او دا صحیح حدیث هم دی چې د حدیث شریف مفهوم دی چې شیطان دار چا شکل جوړول شي خو د نبی رسول الله شکل نشي جوړولی چې چا و چې ما د الله پیغمبر په خوب کې ولید نبی رسول الله درشتیا وي دا برشتیا یې زویل لیدلې ما ان شاء الله دا تخپل ځان خوشبخت وګڼه او الله دې مونږ هم ستا په شان خوش قسمت کړي. شاید سیب مینه راو ته په لیکنو کې بغیر څه احسان درته ان شاء الله په ټیمه ماده دعا کې دې یادو او زماج لکه سلالي چې سیدیانی چې زتا ته خوش آمد وکم زما په علم او بذات صدور دی الله چې زتا سره اخلاص نه مين لرم او درلنه کوم ډیر مننه کدن من خوشاله الله دې خوشاله کا دغه زمون سره بل ملګری د کوارټ روډ بازیت خېلونه هغه ته هم ډیر زیاته مننه بل السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورو څنګه دې جوړې سيادت خدي جوړې برابر انور خبره کوم نه بوله نه انور ورو په پروګرام کې په خیر علي ما الله خو دې ما خر کو الله ما بدرنګ او نوال خو دې داس نوال و چې ټول دې په زیری زبر کړو دې غمونه ډاګ ده دا خبره ټیک ته لګ دا دردونو د غمونو تصویر پکې زیاتو ټول پکې د غمونو او دردونو خو د ما یار من پزرو چې ارمان دی چې امان له خدای زمکه کومه شړه زمکه وکنه چې هغه په داسې وای وخت ویلې په خپل وای چې دار مو هم پورا وای کنه بس دغه ټول ارس پوره شو کنه ځکه چې امان د ګلناز د فقیر بابا لور دغه خزه شو او داغي په کور ته دغه ډوله راغله نو دغه ارس دغه شو کنه او بیا چې کوندې په غدوا د ګلپری بس هغه ارمان په زړه و چې مو چې ارمان د جوړه شوی وای او بیا دغه کوندې راغلی وای امان بس دا خو ګوره په دنیا کې چې دنو دا لیکوال خی چې الله تعالی ټول خوشاله د چانه نصیب کوي او ټول ارمانونه د چانه پورا کوي کنه نه پوره کوي او نو په دوس کې مزان کوي چې دا سخت کې تیر شي کنه دا نو ول درخه مزه کوي خوشایدنی وره دا نه خنه ول بل وره کوم زه امون دا پیله پونمی زړه غره یو سړی ټولوم وی چې را برداشت مې ونه کړو او ردون کې ډېر وخت نه یم خو برداشت مې نه کړ رنګ مې تا وکړو کنه نو ما غشای مون برداشت ونه کړو صحیح باندې هاشه ورو بل د نشری بي خبره راو کړه په والله چې دا ګورم
لکون و چې دا نشابه بي وا او حالا او چې حقیقت خبره چې خپل مضمون دې پیش کړو صحیح چې تاسو مضمون نه وروړ تا کنه ستړي سیمونو خو دا چې ته ټینګ دی شو دغه شونه بس بل ناول مې ان شاء الله راوړی دی ان شاء الله د دې نه ښه ناول دی او د دې نه کم هم دی نیم په نیمه د دې نه کم دی خو مضمون یې ډېر زیات ښکلی دی چې څومره ډېر یاره مینه له بازارو کوي چې څومره ډېر وي صحیح خو امان غریبونه هډي خبره کړو چې کوچینی ما ودا کنه نو ودا خوشاله خو کوچینی ما لا روغله امان ودا وشو ټول ارڅ کلیار شول نو کوچینی ما لا خوشاله ټول نصیب شوی ټول خوشاله نصیب شوی بالکل ټول خوشاله نصیب کړو الله په عمر کې برکات وچو او الله تعالی دې انداسه خوګه جبه لرا او د اواز خبره دومره خګیر باندې لګي یان چې په ټول دای کنه دا او موته غوګنی ولا وای ډېر مننه دا تاسو خپل د نظر خپل ده تاسو خپل نور حکیم به شو خبره خپل لګي نور حکیم صاحب کوم داغي پروګرامونه هم داسې چې هغه بالکل ډېر رښتیا خبرې کوي او پاکي چې د کم مضمون راواخلې نو ته به وایې که دا ټول هر څه پس په دغه ځای کې په دې که د چا د کور خبره راواخلې نو ته به وایې که یاره د چا د دغه کورونو کیسې کړي دي او که چېرته د چا د مارکیټینګ خبره راواخلې نو هم ته به وایې که بالکل دې ټول رزدي سره ګرځي هغې کې هم خوند په دې وجې که نه سترګې ورته پټې شي که نه وایي دا خبره واورې که نه او یا تو خبره اورېدل شي یا د افتخار به یې خبره اورېدل شي یا خسته رحمان ورونه خبرونه کوي مخکې یو پروګرام به کولو خو هغه پروګرام نه کوي ما خبرونه صرف کوي چې دوه کله تکیه شي سترګې پټې شي او په خاموشي سره اورې که نه نو ډېر زړه پورې خبرې کوي بالکل ډېره مننه الله دې خوشحاله که وخت کم دی ډېره مننه دعاګانو کې میاد ساته ښه ډېره مننه الله دې مخرب او الله عزتمن ډېره مننه قدرمنو بالکل ګورو یو ملګری نیم که د ځان سره بل غستی شو نو السلام علیکم وعلیکم السلام شاهد علی شاهد سے پډیر مینا او احترام قبول کجی السلام علیکم وعلیکم السلام او زما د طرف هم سلام قبول کا ډیر مننه الله دې خوشاله کا شاهد علی شاهد سے خو تا دا ټول خو لري خو لکستا او دا باسم سے پروګرام دا څه خپل خوان کوي چې بس پوریدو مو خوشالي و درته بس اباسین صاحب استاد د ناغه مقصد داسې مضامین بروړي چې هغه بچ دنو یو مونږ هم چې دنو دا چې دغه خلکو شاګردي کړې ده مونږ خو استادان نه یو خو شاګردان یو دا غین مونږ هم کوشش کوو چې داسې سره وړو چې را کم سکه د دې ولسته لپاره سو وی پکې څه پیغام یې پکې بالکل الله تاسو لا سترو غدر کې خپل کامیاب بریالي لره دا نننه مضمون باره کې لږ معمولی ځان په یو عمر د الله تعالی جون در کې دا نوشابه پالي کړي او کنه دا غو نه دا هغه خور په نوشابه په باندې لیکلي دا په نوشابه د جون د داغه د جون کیسه لیکلي د خدایي کشره خور لیکلي د سمینه قادر بیبي لیکلي خجی او خبره د نوشابه د جون کړي د ټوله خجی خلاص څنګه ډرامه کې او ریډو باندې مرادي ډرامه کې ملکه ډیره خراب باندې لګي او ډیره تاسو ویلې چې ډیره درنه پښتنه تما ورته سلامونه ډیره درنه پښتنه خزر الله دې آباد لري نو شابه بيبي ډیره مننه الله دې او دا پروګرام هم ډیر خپل روان دی او ومرې د چې خیر سره بل دې تیار کړی الله دې خوشاله کا ناول یادو او بل ناول مې راوړی ان شاء الله خجیدای خشته کار کړی دی الله خوشاله کو یاره سبا پروګرام خو هفته کې دوزل کیږي نه کنه نو بس تاسو غږ را رسي ټول مینجمنت تر رسي کوشش وکړو ان شاء الله او دی الله خوشاله کا او خدای دې جل کې برکت واچو زکه در ګل صفات څنګه خبرې کوم الله دې ډیر آباد لره او ډیر مینا قبول کا شاهد صاحب خدای دې آباد لره ډیر مهرباني قدر ګل صاحب ډیر مننه قدرمنو بالکل دغه زمونږ سره اخیرنی ملګرو د دنه پس بل ملګری نشو اغستې ځکه چې وخت زمونږ سره پوره دی نورې خبرې هم نشو کولی خو دغه په پتلوتلو کې وایم چې څومره ملګرو زمونږ پروګرام واورېد د څومره ملګرو سره خبرې شوې د ټولو ډېره زیاته مننه کوم کوم ملګرو چې ټلیفون کوو د هغې نمبر مې لاونو چې د هغې نه بخښنه غواړم او چا چې په خاموشۍ پروګرام واورېده د هغې د ټولو نه زیاته مننه کوم ځکه چې دغه بې غرضه او بې لالچې ملګري دي تر بل پروګرامه پورې مال اجازت راکړي انشاءالله بیا به د یو روان هفته کې به د یو بل پروګرام سره ستاسو په وړاندې راځم د هغې پورې چېرته چې هم یې د خپل ځان ډېر زیات خیال وساتئ او د ځان نه زیات د هغه خلکو خیال وساتئ څوک چې خپل خیال په خپله نشي ساتلی او تاسو ته انتظار کوي تاسو ته سترګې وي ما له هم اجازت راکړئ
نور حکیم صاحب له هم اجازت مونږ دواړو اجازت راکړئ تر بل پروګرامه پورې چېرته چې هم یې شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو په برخه سباون مو روښانه ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان